جی د محرم روجې په حواله سره تفصیل چې دا سونه یوم عاشورا او دغه نه بعد محرم ولا ټول تفصیل په مختصر الفاظو کې دغه تفصیلی جواب اوره په محرم کې یو حکم راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عاشوري یوم عاشوري 10 محرم د روزې حکم کړی دی په خپل روزه ستلی دا نو بیا خوښ ظاهر کړی دی چې آینده د پرځ ژوندې نو یو بل روزه بساتم نو په محرم کې 9 محرم 10 محرم 11 محرم څو روزې شوې درې دا ټولو کې افضله طریقه ده چې درې روزې وساتي 9 محرم 10 محرم 11 محرم دویمه طریقه دا ده چې ته د 9 محرم او د 10 محرم یا د 10 یا د 11 محرم د دوه روزې وساتي دوه طریقې شوې دې مرتبه لګه ښکته ده دا ولا مرتبه اوچته ده ټولو کې چې کومه مرتبه ده ادا ده چې صرف په 10 محرم باندې وساتي چې علماء کرام ورته مکروه تنزیهی لیکلي خو لیکن تا ته به د مستحب ثواب ملاو شي درې طریقې دا شوې او بیا په حدیثو کې راغلي دي چې هغه حدیث ضعیف دي خو طرق یې زیات دي او سفیان رحمت الله علیه وایي چې په دې حدیث باندې ما عمل کړی تجربه مې پې کړې ده په د ضعیف حدیث باندې نو تجربه مې پې کړې ده داسې ما سره شوي چې په خپلو ماشومانو باندې وسعت د رزق وکړي په خپلو اولاد باندې چې پردو باندې خو لاخه خبره ده غریبانو باندې ما او تا باندې چې وکړي خو لیکن په خپلو باندې چې وسعتو کې سفیان وایي چې رحمت الله علیه چې ما تجربه شوي چې ټول کال باندې وسعت پر د وسعت د رزق څه شته ویل شي یا خو به ته په پیسو کې وسعتو کې نه ډېرې پیسې به ولګای دې ته وسعت ویل شي یا وسعت دې ته ویل شي چې پیسې خو کمې ولګای خو سیزونه ډېر راوړي خوراک سیزونه صحیح دي که نه یا خوراک سیزونه کم راوړي خو معیار یې اوچت کړي هغه سیزونه چې کم دي هغه ګران راوړي اصلي خو معیار والا سیزونه راوړي مالا یې راولي نو دا درې طریقې د وسعت راغلي دي ان شاء الله هغه اعلان وکړو زمونږ مولانا صاحب امیر صاحب چې په دې ورځ به وسعت تاسو باندې کوم هغه چکر ته مو بوزم جزاک الله نو تاسو په مسله باندې پوه شئ د محرم روزې چې کمې دي هغه درې طریقې دي چې ما بیان کړې بیا یې واوره دا ویډیو بیا او وسعت کول پر رزق د درې طریقې دي هغه ما بیان کړې نو دا ورځ به نور خو د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه داسې احادیث ته روایت شوي دي چې په نبی علیه السلام دا فرمیلی دي چې رمضان نه بعد چې ډېر ثواب دی د محرم پر روزې کې یعنی چې کوم ورځ باندې روزه په محرم کې ساتي خایب کارونه کوي خو یو بله مسله د زکات زنانو ته ورزکا چې دا محرم ورځ چې دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په وجه باندې مبارک نه ده چې حسین رضی الله پکې شهید شوی بلکې دا کله چې نه چې دا محرم الله پیدا کړی دا لکه جمعه ورځ پیدا کړی پاکه ورځ ده نو محرم چې کله نه پیدا شوی دا پاکه ورځ ده د الله پاک فضیلت ورکړي او په دې پاکه ورځ باندې لکه جمعه په ورځ چې څوک مړ شي نو هغه ته فضیلت ملاو د محرم 10 محرم حسین رضی الله شهید شو شهادت ته نوره فضیلت ملاو نو د دې سره تعلق نشته چې حسین رضی الله کا شهید شوی نو خدا محرم روزه مونږ نیولا په دې مسله باندې ځان پوي د زنانا او د بوډاګانو دا په دې نه پويږي او بل مسله د محرم متعلق دا چې په دې کې سبیلونه خلق لګي په 10 محرم باندې قبرستان ته ځي پاغه باندې کجوري ډکیا شوی پاغه باندې هغه مړی چې کم دي دا قبرونه دا په شریعت کې نه دی راغلي دا د روافض او شیعاګانو شعار دی دا کار مکوئ چې په محرم کې قبرستان ته ځئ یا ستا چا دا عقیده وي شربتونه زه تقسیموم چې حضرت حسین رضی الله تند نشهید شوی دی نو زما شربتونه هغه ته رسي دا عقاید غلط دي دوی خبرې ما پکې ذکر کړې د رمضان دوی طریقې د روژې او د وسعت د رزق هغه درې طریقې ما درته وښودې په هغې عمل وکړئ انشاءالله نور چې د محرم متعلق څه سوال تاسو ویلی شي زه د چا چې